السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه مې دا ملګری دی کشمیر خان په پېښور کې سره نوستی و پېښور شهید آباد ورته راغلی یم. د نه پوښتنه کو برینې د شپې سی ان جي چګادو دی ټیکسي چلاوي چې دی نور مهنګایي خودو غالا هر څه ګرون دي و دته څه مشکلات یې ځنې دغه مهنګایي نه وراوم نورو سوارلې ته او ټیکسي ولا ته نور عوام ته سره تکلیف ده نه کشمیر خان دا کو برابر څه وایي بس وای داسې دې څه سی ان جي اوس ګرانه شوه بیګانه مخکې 235 کې وه اوس خو بیا هم ریټ خو یې 450 وړی خو 310 کې شولو کیلو خو بیا هم په هغه نسبت ډېره ګرانه شوه که نه ولې دا خو د پاکستان خپل پیداوار هغه په کار چې د غریب عوام لپاره دا خو ډېر ارزان ریټ لګولی وي یو خو دا دی چې ټیکسي خامخا مریضان دي ځي راځي که نه بغیر ټیکسي نه خو تللی شي میټرو خو صحیح د سهولت شته خو مریض لپاره خو سهولت پکې نشته دی که نه دومره کته دومره لینډونه ولاړې ډېر تکلیف یې ختل او کوزېدل نو په میټرو ته خو سړی تللی شي مریض او غریب سړی خو بس مریض وي خامخا ټیکسي خو به نیسي وله که نه نو ټیکسي کوم اوس داسې حالاتو چې کم زیاده هغه 400 500 کړی اوس 2500 700 غریب سړي دا مثال تکلیف شو که نه نو زموږ خو حکومت ته دا فکر دی چې دا سی ان جي خو یې 235 نه یې راکمه کړې وه چې زیات کړي خو په دې نه وې څه ولې سی ان جي خو د پاکستان خپل پیداوار نو اوس یې پټرول لږ ارزان کړو سی ان جي یې اوچته کړ نو دلته خو اوس په پېښور کې څومره ټیکسیان دي دا ټول په سی ان جي چلېږي او که دا پټرول ته واړي بیا به دوباره انجن سم نه کوي ګاډۍ لوګۍ چلو کوي په هغه باندې فایده نه کوي بیا د انجن تاوان راځي نو دلته خو پېښور کې ټول په سی ان جي ګاډي چلېږي دا په کار چې دی لږ د ریټ دا 235 نه کم کړی وی چې زیات کړی خو سره هم نه وي باقي ولې سره نور مهنګایي دومره زیاته دي وړو غوړي او چیني دې ته څوک ګورو ډېر زیاته دی که نه د یو سړي یو 1000 روپۍ دیړي وي 1500 نو هغه کې به دا څه کوي نه په ټیکسۍ کې څوک تللی شي نه وروره ښه په وړه خېټه روټۍ خوړی شي په دې څه دی مهنګایي کې به څه کوي کله دیړي وي کله نه وي نن سبا حالات داسې دي چې ډېره بېروزګاري دي نو هر سړی په ټیکسي کې تللی نشي ولې چې مهنګایي دی که نه سړي خو دا سوچ وي چې کور کې غوړي او چیني او د خپل ضرورت پوره کړي که نه ټیکسي خو داسې و چې مخکې ارزاني وه سړي به زړه وغوښته پارک ته لاړ شم یو ځای له چکر ته لاړ شم نو بس دا ټول لینډ به پکې کېدلو اوس خو هر سړی دومره مهنګایي دی ول خو دا کوشش کوي چې بار وځم هم نه ګاډي کې ټیکسي کې ول میټرو کې یا داسې لوکل خو که بیا هم ډېر ضرورت شي نو کوشش کوي چې لوکل ګاډو کې دا مسلې وي چې ځینې پکې غلط میلو شي داسې زموږ ملګري نه هم داسې کار کړی دوه ملګري ناستو منځ کې یو کس ورسره کېناستو هغه بس په لاره کې ورباندې بیا تماچې وویستل نو موبایل او پیسې هر څه ترې واخیستل نو اوس د لوکل ګاډو کې دی نه هم خلک یېرېږي داسې میټرو کې که د سره ښه موبیلې پیسې وي در سره دغه هلته کې هم ګډ کپانې جیب ته نه وهي نو بله ورځ مثلا یو سکول سټوډنټ ما سره کوارټر ډې نه کېناستل نو ما ته ویلو سره زه په خپله مخکې میټرو کې تلم ټیکسي کې نه تلم وایي ما سره د پلار ته بار نه آیفون موبایل رسولی 2 لک روپۍ قیمت په دې 14 اګست کې وایي د میټرو ته ختلم او په دې एकदम داسې رش و هغه دغه کې دروازه کې که نه نو چې زه کوزېدم زما جیب نه یې موبایل ویستم نو هغه وایي سیاره هغه دومره قیمتي موبایل و دغه و نو اوس ما سره ټیکسي کې ناست اوس مجبوری نه وایي په ټیکسي کې ځم نو زه هغه ټیک یې بله ګزاره کېده موږ په 400 تر یو نه سټیپ پورې الو که نه نو اوس دا ګیس ګران شو اوس په نور هم ګران شي یو سړی هغه مجبوري نه هم نشي تللی په میټرو کې څه جیب او موبایل خطره دی او که داسې ټیکسي کې ځي او دلته ګیس ګران شو اوس زموږ هم ریټ اوچتېږي خامخا نو بس الله دې رحم وکړي په دې ملک باندې په دې ټولو مسلمانانو او څه خدای دې بیا دوباره عمران خان راولي کنې دا حکومتونو خو خلک لیوني کړي دي خلک یې والا د رزق تاریان کړي دي اسې ولې خو ویل چې عمران خان مهنګایي د 150 روپۍ باندې پټرول لیټر و سی ان جي په دانه ارسونه وه ډېر اسانه وه او اوس د خو برابر چې مولانا فضل الرحمن صاحب خوان درکوي کوم لیډر تو ته خوان درکوي نه بس وایي زه په حالان کې یو پلټې کې نو هم چې د ملک لپاره څه کم سړی کار وکړي زموږ هغه سړی پکار نو الحمدلله عمران خان په دې پېښور کې دومره کار کړی په دغه 13 کالو کې که نه چې دا میټرو دا پلونه ډېر سیسټم د هسپتال سیسټم ته لاړ شي ته سرکاري هسپتال ته لاړ شه ولا دومره ښکلی جوړ کړی ته بیا څه پرایویټ هسپتال ولې زه مریضانو سره ډېر زر راځم نو د سرکاري دومره ښایسته علاج چالو دی ښه ډاکټر هم راځي ښه نرس هم راځي ښه مطلب دغه کې که نو دا کوم اوس لاړ شي سرکاري هسپتال ته وایي که پرایویټ هسپتال نه راغلی
دومره زبردست علاج کېږي خلکو ته خاله صحت کارت څومره فایده خلکو ته ورکوي اول زما خپله مورکۍ بیماره وه ولا صحت کارت ډیلیسس به مو کولو نو په صحت کارت مې کولو هغه ورځ هسپتال ته لاړم ویم که ته غریب مخکې ګران کوم کسان وو هغوی ویل چې موږ اریان یو اوس په کم دی نه دا پیسې په 5-6 هزار روپۍ ډیلیسس دی نو موږ به صحت کارت باندې به کار کولو اوس صحت کارت یې بند کړو نو هغوی غریبانو ته دومره تکلیف جوړ شو عمران خان ډېر سهولت خلکو ته ورکړو او موږ دا غواړو چې الله دې بیا راولي او د دې ملک وزیر اعظم شي او د غریب خلکو غم یې خوړلی تر اوسه پورې غریب دا د جیب کې دی که نه د هغه څه کمی دی هر څه ډېر دی هغه څه په کور کې ناست دی ټول عمر یې داسې تېرولی بغیر کار روزګار هم د هغه ښه بادشاهي زندګي تېرېده خو دې ملک دپاره او دې عوام دپاره هغه غریب ډېر تکلیفونه تېر کړل او حالات یې وکړي چې راخلاص شي او زموږ د ملک د وزیر اعظم خدای به یې جوړ کړي صحیح دی.